محترم مسلمانانو خویندرونو، نن دا وظیفه لازمي وکړئ، ځکه نن 12 ربیع الاول دی او 12 ربیع الاول باندې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته راغلی او ربیع الاول ته ځکه ربیع الاول ویل کېږي چې ربیع ویل کېږي، دا خوشحالۍ ته ویل کېږي، سپرلي ته ویل کېږي، باغ او بهار ته ویل کېږي. اول لومبې مطلب لومبنی باغ او بهار نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دې میاشت کې تشریف راوړی. هغه مناسبت سره زه نن تاسو ته یو ناشنا وظیفه ښیم. دا وظیفه تاسو ووایئ، انشاءالله العزیز ستاسو په ژوند کې به باغ او بهار راشي، ستاسو حاجات به الله پاک پوره کړي، ستاسو مسایل به الله پاک ختم کړي، دغرنګه څومره ټینشن دی دا به الله پاک ختم کړي. څومره تاسو عزت غواړئ الله پاک به ستاسو عزت سیوا کړي، الله پاک به تاسو سره مال او دولت درکړي، دومره به الله پاک تاسو مالامال کړي چې تاسو به حیران شئ. بالکل ستاسو کوم ملګري دي، رشته دار دي، حیرانه به شي چې څنګه دی مالداره شو. بس دا وظیفه د ژوند معمول ساده کړئ، انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به تاسو ډېر زیات مالداره کړي، دغه رنګه ستاسو حاجات به پوره شي او ستاسو پریشانۍ دا به ختمې شي. څومره عزت تاسو غواړئ په دنیا کې الله پاک به درکړي، په دنیا کې هم درکړي، په آخرت کې به هم تاسو له درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایقه نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک رسول او د الله پاک بنده دی. محترم مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شانه ده، ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده او کوم نارینه چې دا وظیفه وکړي یا کومه زنانه چې دا وظیفه وکړي، انشاءالله العزیز 100% ګارنټۍ شوی یم چې الله پاک به د انسان مالامال کړي، الله پاک به انسان دا دومره مالامال کړي دومره چې دی به حیرانه شي ورته دونه مالامال. نو کوشش محترم وکړئ چې خپل هم دا وظیفه وکړئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې ستاسو په یو شیر باندې خلک دا ویډیو وګوري او هغوی دا وظیفه وکړي، د هغوی کو څه مشکل یې الله پاک ختم کړي، د هغوی کو څه حاجات یې الله پاک ولې پوره کړي. که په چا باندې قرض وي دا وظیفه وکړي، انشاءالله العزیز قرض ولې الله پاک ختموي، د رشتې لپاره دې وکړي الله پاک ولې په ښکلي ځای کې محترمو رشته ورکړي، نوکرۍ لپاره دې وظیفه کړي، انشاءالله العزیز الله پاک به ډېر زیات بهتر ځای کې ورکړي. په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پیدا شوی دی او په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم وفات شوی دی. نو همدا ورځ د په دې پیغمبر علیه السلام وفات شوی هم او په دې ورځ باندې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم پیدا شوی هم. یو قسم له دواړه پهلوګانې پکې د خوشحالۍ هم پکې دی او د خفګان هم پکې دی چې کله صحابه کرامو ته پته ولګېده چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وفات شو. عمر رضی الله تعالی عنہ دومره حواسو کار پرېښودو، که چا ووایي چې نبي کریم علیه الصلاة والسلام وفات شوی دی، نو زه به د هغه نه سر د ووهمه. دومره ناشنا محبت د صحابه کرامو نبي کریم علیه السلام سره و. دغه ویل عبدالله بن زید پټي کې اوبه خر کړو، زوی چې کله راغلی زوی اواز ورته وکړو چې بابا جان، او ورته وایي چې ته څه وایې، هغه څه ووایه، هسې نه چې ته هغه څه وایې چې نه شم برداشت کولی، وایي زه هغه څه وایم ته نه شي برداشت کولی. نو زوی ورته وایي چې نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دنیا نه لاړ. بس دغه دوران کې عبدالله بن زید چغې کړې، وایي الله پاکه زما سترګې را لر کړي، ځکه په دې سترګو ما پیغمبر علیه السلام ته کتل، الله پاکه زما کوم غوږونه دي کاڼه کړي، ځکه چې په دې غوږونو بیا د بل چا اواز زه نه اورم. نو تاسو ګورئ نبي کریم علیه السلام سره صحابه کرامو دومره مینه وه. یوه اوښه وه، هغه نبي کریم صلی الله علیه و وسلم خواله راتلله، او چې کله نبي علیه السلام وفات شو نو دا به راله او تاوېده را تاوېده او ګډې وډې منډې به یې واله، کله یو خوا کله بل خوا. دومره د ځناورو پیغمبر علیه السلام سره مینه وه. نو تاسو هم محترمو دا وظیفه وکړئ، نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ثواب وبهئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو حالات لا بهتر کړي. وظیفه داسې ده
چې تاسو به 380 پیرې 370 پیرې به دا کلمات وایي. محترم کلمات داسې دي: هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. دا کلمات تاسو 380 پیرې وایي. انشاءالله العزیز ستاسو به حاجتونه پوره کیږي، ستاسو مشکلات ختمیږي، پریشانۍ محترمو دا ختمیږي، ورسکونه بهترین والا ژوند دا به الله پاک تاسو سره درکوي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.